بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الفاتحة د قرآن مجید د ترتیب په اعتبار باندې سورت ده او د نزول په اعتبار دا پنځم سورت ده. دینه مخکې سلور سورتونه نور راغلي دي. سورت العلق، سورت القلم، سورت المزمل او سورت المدثر. پنځم نمبر کې سورت هغه سورت الفاتحه ده. خو د ترتیب په اعتبار دا لومړنۍ سورت ده. د دې سورت د مخکې راتلو وجه هغه هر عالم او هر مفسر د خپل علم موافق ذکر کړی دا. شاه ولی الله رحمه الله تعالی چې په قران مجید کې درې قسم خبرې دي چې یو ته عقاید وایي، دویم ته عبادت وایي او دریم ته علم القصص وایي. او هغه درې واړه سورته فاتحه کې ذکر دي. نو د دې وجه نه دا سورته مخکې راوړه ده او دا وجه د دې هم ذکر کوي چې دې ته ام الكتاب ویل کېږي، اساس القرآن وته ویل کېږي. نه د هغې وجه هم ده. نو دا ابتدا کې د راوړلو وجه هم ده او د ام القرآن او د ام الكتاب او د اساس الكتاب کېدو وجه هم ده چې دې کې هغه تمام مضامین ذکر دي چې کوم ټول قرآن کې ذکر دي. لومبني سلور آیتونو کې مالک یوم الدین پورې چې بسم الله مستقل آیت د سورته فاتحه نه حساب شي، نو تر دې پوری عقاید ذکر دي. ایاک نعبد و ایاک نستعین کې عبادت دي. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم پدې کې علم القصص ذکر دي چې درېوډلو بیان ده پکې منعوم علیهم، مغضوب علیهم او ضالین. بعض علما ذکر کوي چې پدې کې د الله رب العزت صفات ذکر دي، د الله حق ذکر دي او حقوق العباد ذکر دي او اسلام او قرآن هم عبارت دغه نه دي چې د الله رب العزت حقونه ذکر کیږي، د الله رب العزت صفات ذکر کیږي او د مخلوق سره د معاملې تذکرہ ده. نو د درې وړو سورته فاتحه کې موجود دي. د دې وجه نه سورته فاتحه په ابتدا کې راوړله او دې ته عنوان د قرآن وایي چې دې ته قرآن مجید دا د قرآن مجید عنوان دی. رسول روان قرآن د دې وضاحت او تفصیل دی. بعض علما ذکر کوي الحمدلله رب العالمین دا د قرآن مجید د اولی حصے چې د هغې ابتدا د سورته فاتحه نه ده تر سورة الانعام پورې دا د هغې خلاصه ده. ځکه چې ټول قرآن د مضمون په اعتبار سلور حصے دی. لومړنۍ حصہ سورة الانعام پورې، دویم د سورة انعام نه بني اسرائیل پورې، او درېمه د سورة کهف نه تر سورة سبا پورې، او څلورمه د سورة سبا نه تر اخر د قرآن. په لومړنۍ حصہ کې مسله ذکر کوي چې خالق د هر څه الله دی. دویمه کې مسله ذکر کوي چې تربیت کوونکی د دې ټول عالم الله دی، او په درېمه کې دا مسله ذکر کوي چې برکت اچونکی په هر څه کې الله دی. او څلورمه کې دوه مسلې دي، یو مسله د قیامت او بل مسله د نفي د شفاعت قهري. او دا ټول خبرې په دې سورته فاتحه کې ذکر دي. د دې وجه نه سورته فاتحه په ابتدا کې راوړله. دا د حسین علي صاحب رحمه الله خلاصه ده. د دې سورته د فضایلنا یو فضیلت مختصر به وایو. لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته عزت الا اعلمک اعظم سورة لوی سورت د تنخیم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې ته په مسکه سوای چې کله وته د جمعات نه ما ته خیا. نبی علیہ السلام ته وایي چې سورۃ فاتحه ما ویل. نبی علیہ السلام چې دا لوی سورت دی. بل دې د سورۃ الصلات وایي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله بندا دا حدیث مضمون دی چې نبی علیہ السلام وایي چې د الله رب العزت مینا ده قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وما دا سورة فاتحة د خپل او د بنده ترمنځ تقسیم کړي ده
چې کله بنده وي الحمدلله رب العالمین الله وي حمدني عبدي زما دې بنده زما حمد وي چې کله دی وي الرحمن الرحیم نو الله وي اسنا علی عبدي زما دې بنده زما ثنا ویلا چې کله دی وي مالک یوم الدین نو الله رب العزت وي مجدني عبدي زما دې بنده زما د شرافت او د زبرګۍ اقرار وکړو کله چې دی وي ایاک نعبد و ایاک نستعين الله رب العزت وي چې هاذا لي ولعبدي ما سأل دا زما حصہ ده زما حق دی او زما بنده چې څه غواړي زه به هغه ورکوم نو دا رسو بیا دعا ده چې داسې سوال وکړي اهدنا الصراط المستقیم د دې ګڼ نومونه دي سورۃ الفاتحه سورۃ الکنز سورۃ الصلاۃ سورۃ المناجات سورۃ الواقعہ او سورۃ الکافیہ سورۃ الشافیہ مختلف نومونه دي او دا غي وجه علما دا ذکر کوي چې کثرت الاسماء تدل على شرافه المسمى دې اوسز نمونه ګڼ دي نو د دې دلیل دی دا چې دا ډیر شرافت والا سیز دی نو سورۃ الفاتحه یو ډیر اشرف سورۃ د قران مجید د سوراتونو نه دا غي وجه دا وې دي ته سورۃ الوافیه وې د دې معنی دا چې دې پوره کیږي د نور قران مجید نه د مسکون کې لپاره په مانځ کې خدا سي یو سورۃ نشته دی چې هغه د سورۃ الفاتحه قائم مقام وګرځي دا سورۃ فاتحه د ټول قران مجید د سوراتونو قائم مقام ګرځي دی شي په مانځ کې خدا سي یو سورۃ نشته دی چې هغه د سورۃ الفاتحه قائم مقام شي او بنده د فاتحه او نوې او بل سورۃ دی وي د دې موضوع شي نه داسې نه کیږي ځکه چې رسول الله وینا د لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب چې سورۃ فاتحه نو ویل نه مونږ نه کیږي نو دا ډیر لوی اشرف سورۃ دی په هر اعتبار سره د دې مختصر معنی او تفسیر لغونی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په امداد د نوم د الله دی باتا بعد استعانت وای دا مو چې معنا کو په امداد نو مدد دغه د اشاره د پدې با کې چې دا با د پاره د استعانت ده یعنی په امداد د نوم د الله رب العزت ز شروع کوم د الله د دې لوی کتاب داسې الله چې الرحمن عام رحمتون والده الرحیم او خاص رحمتون والده د هر صورت یو خلاصه وی په خلاصه کې سوي چې داوود صورت ذکر شي او مضامین د صورت چې د ابتدا نه تر سو آیتونو پورې کم مضمون روان دی بیا په مس کې کم مضمون دی په اخره کې کم مضمون دی او د دې صورت لوی دعوه څه شي دي چې څه شي ثابتای نو د دې صورت دعوه د الحمدلله د الله رب العزت د پاره صفات د الوهیت ثابتول دا د صورت دعوه ده او په دې باندې دلایل ذکر کوي رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین او دا د خلاصې په تور باندې د صورت لومړنۍ حصہ ده چې په دې کې د صورت دعوه ذکر ده او هغه دلایل ذکر دي یا دویمه حصہ د صورت د یو آیت دی ایاک نعبد و ایاک نستعين په دې کې تفریدا په دې مخکنی حصہ باندې په دلایل باندې نتیجه ده دا پاغي مرتبه ده او بیا دریمه حصہ کې اهدنا الصراط المستقیم د الله رب العزت نه د هدایت سوال دی او بیا تقسیم دی د خلقو درو ډلو ته چې په مخ د ځمکه باندې خلق درې قسم دي یو د الله د نعمت او د انعام مستحق دي دیم هغه چې باغی د الله غضب شوی دی او دریم هغه چې د هغه نه د پریشانای د وجه نه لار وکړه نو په دې باندې حصہ کې د الله رب العزت حمد د الله صفات د هغه اثبات د الله لپاره الحمدلله تمام صفات الوهیت یک یوازې الله رب العزت لپاره دي الحمد کې د الف لام د لپاره د استغراق دي او لله کې لام د لپاره د تخصیص دي نو او مراد د الحد حمدنا هغه صفات دي چې هغه یو ذات کې رااله هغه په لایق د عبادت ګرځي دا هغه نه زموږ استادان مشران تعبیر کوي په صفات د الوهیت سره الحمدلله تمام صفات هغه صفاتونه چې هغه په چا کې راشي هغه په لایق د عبادت ګرځي هغه یک یوازې الله لپاره دی رب العالمین چې پالون کې د تمام مخلوقاتو دی دا لفظ د الله مشتق دی او کنه جامد دی نو بعض علماء دا جامد دی د الله رب العزت نوم دی دا الله اسم ذات دی او بعض علماء چې دا جوړ دی د الہ نه الف لام په داخل شوی دی
معنا دا د چې پدې کې دنه وې دي ته وي قضیه دلیلها معها، دا داسې قضیه ده چې دلیل ورسره ذکر دی. الاله یعنی الله رب العزت لایق د عبادت دی، بل هیڅوک لایق د عبادت نشته دی. رب العالمین چې پالون کې د ټولو مخلوقاتو دا پیو دلیل دی چې د عبادت لایق ځکه دی چې رب دی. رب چاته وي نو ګڼ تعریفونه علما کرام کړي دي، خو یو تعریف ډیر جامع دی، هغه تفسیری مدارک کړی دی چې رب هغه ذات ته وي چې الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء، چې د هغه پلاس کې پیدا کول وي چې انسان د نشنه پیدا کی، مخلوق د نشنه شته کی، او بیا د هغه د رزق ذمہواری د هغه پلاس کې وي، اختیار د هغه پلاس کې وي، او په آخره کې د بخلو او د سزا ورکولو اختیار د هغه وي، نو ته رب وي. العالمین ما سوى الله چې څه شی دی نو ته عالم وي. رب العالمین الله رب العزت رب دې پالون کې د ټولو مخلوقاتو چې څه دي نو د ټولو پالون کې ساتون کې الله دی. الرحمن الرحیم په تربیت د الله رب العزت کې بیا لکه د انسانانو تربیت څنګه کوي، مثال د نشته کې بیا د هغې دپاره د پرورش اسباب پیدا کول، لکه بوټي را پیدا کول، فصلونه پیدا کول، بارانونه را ورول، او د هغې دپاره د مختلف آلات، لکه مثال یو د هغې نه به یو نمونه راوخلو لکه غنم، نو د دې دپاره د باران ضرورت دی، باران الله وري. د ځمکې د نرمولو ضرورت دی، ځمکه الله نرمه کي، پیخ به زرغون کی، دانه پکې پخه کی، د دې ټولو مراحلو نه تیرون کې الله دی. بیا چې ډوډۍ پخېږي نو د اور پیدا کوونکی څوک دی؟ الله. بیا چې انسان خولې ته راړي، د خولې کې غاښونه پیدا کوونکی، دې کې د حرکت اچوونکی، د دې دپاره لارې پیدا کوونکی، معدې ته رسوونکی، معده کې د هضم قوت پیدا کوونکی، د ته رب وي. دا کارونه چې کوي نو دا ټول رب کوي. رب العالمین. یا ماشوم دی هغه خوراک کول نشي، نو داغه د پاره د مور سینه کې پای پیدا کول، بیا داغه په فطرت کې دا خبره اچول چې پای برخ کې څنګه دا تربیت کوون کې الله دې نزدک او طرف وي. الرحمن الرحیم عام رحمتون والا خاص رحمتون والا دی. علماء کرام وایي چې دا صيغه د مبالغه دي، مشتق دي د رحمتنا. رحمت د مخلوق په نسبت مخلوق ته نسبت وشي نو داغه نه مراد رقه القلب وي. خدا معنا د مخلوق په حق کې ده، د الله رب العزت په حق کې الرحمن الرحیم معنا څه ده؟ د نعمتونو ورکوونکی. معنا حقيقي هم دغه ده، او دا حقيقي معنا ده الله رب العزت په معنا حقيقي سره رحمان او رحیم دی. بعض خلک وایي چې دا په معنا مجازي سره دی چې نعمتونو ورکوونکی، نه ده، الله په حق کې دا معنا حقيقي ده چې ورکوونکی د نعمتونو. فرق پکې څه دی په الرحمن الرحیم کې؟ نو الرحمن کې الفاظ زیات دي، د الرحیم نه دي کې مبالغه ده ډیره. فرق به کېدای شي کوي مختلفو طریقو سره چې الرحمن رحمت کوونکی د دنیا په ټول انسانانو باندې، کې مسلمانان دي که کافر دي. الرحیم خصوصي رحم کوونکی په مؤمنانو باندې په آخره کې چې جنت به ورکوي او کافر ولنه ورکوي. بعض علما ذکر کوي د الرحمن معنا دا ده چې د هغه نعمتونه به انتها دي، شمیر نه کیږي. او الرحیم وی هغه ذات ته وایي چې دغه نعمتونه یو لحظه باندې چته بنديږي نه، هر ساعت شروع دي. بل فرق بګدا کې الرحمن الذي هغه ذات چې کله ته سوال کې نه خوشاليږي، او الرحیم هغه ذات چې ته نه غواړې نه خپکیږي. نورم ګڼ فرقونه علماء ذکر کړی دي. الرحمن عام رحمتون والده، الرحیم خاص رحمتون والده. مالک یوم الدین، مالک ته د هغه ورځې چې په هغه کې به انسانانو او پیریانو ته د عملونو بدله ملاويږي. قیامت ته دین معنا دا بدله چې انسان ته بدله د کړو عملونو بدله په هغه ځای کې ملاويږي. الله دا غرض مالک دی. نو الله خو د دنیا هم مالک دی، د دې رزق هم مالک الله دی. نو د دې یوم الدین د ذکر کولو وجه څه ده؟ یو خدا خبره ده چې دې سره نفي د دې نه راځي. بعض اعتراض کوي کنه چې د دنیا مالک نه دی، نو اثبات دی او سیز نفي د معدا نه کوي. معنا دا ده چې دا معنا نه ده چې الله د قیامت مالک دی او د دنیا نه دی. نه د دنیا هم دی، خو چونکی قیامت ښکاري نه، او دا دنیا کې ټول بني چې د دې ورځو او د شپو مالک الله دی. سپوږمۍ نور د دې دا نظام چلوونکی یو الله دی. دا کافر ومني دي کې انکار څوک نه کوي، خو قیامت نه منو. دا غي تذکرې ذکر او بل د هیبت د پاره هم وکړه، بل
د دې دنیا د ټول نظام تذکره مخکې وشو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سے د دې مالک سره د یوم الدین تذکره ځکه خاص کړه چې مخکې د قیامت تذکره نه مالک د هغه ورځې چې انسانانو پیرانو ته په د خپل امرونو بدله ملایي ایاک نعبد دا ثمره دا نتیجه دا اے الله یک आवाज استا نعبد موږ عبادت کوو او ایاک نستعين او یک आवाज استانه امداد غواړو عبادت د الله رب العزت حق دی بغیر د الله نه د بل هیڅ عبادت ته نکیږي د دې لپاره انبیاء علیهم السلام راغلي دي د قران مجید دنیا ته دراتلو غرض هم دا دی د انسانانو د پیدا کېدو او د جناتو د پیدا کېدو غرض او مقصد هغه هم دغه دی چې د الله رب العزت بندگی دی وکړي شي د عبادت درې قسمونه دي یو د بدن عبادت دی یو د جبه عبادت دی یو د مال عبادت دی من په تحیات کې وایي چې التحیات لله والصلوات والطیبات د جبه عبادتونه د بدن عبادتونه او د مال عبادتونه د خاص الله رب العزت لپاره دي نو ایاک نعبد ای الله یک आवाज استا عبادت کو او ایاک نستعين او یک आवाज استانه امداد غواړو بل الله نه بل امداد غختل دینه قران مجید منع کړی دی د دوه وجنه یو خدا حق د الله دی د امداد جبر څوک امداد کول نشي د چا وسو طاقت نشته دی چې هغه د چا امداد وکړي شي یو خدای اسباب لاندې وي هغه ځان له خبره ده خدای اسباب نه بهر هیڅ څوک د هیڅ چا سره امداد نشي کولی اهدنا الصراط المستقيم دا بهترین جمله ده او بهترین دعا ده چې د دې وجنه د سورۃ السؤال ویل شي دي چې دا هغه سورۃ دی چې انسان ته د سوال چل خي طریقه سره اول بوسیله پیش کړي د الله رب العزت صفات بیا بخپل عاجزی پیش کړي د الله رب العزت د عبادت اقرار بو کی بیا به دا غینه بعد دعا کې اهدنا الصراط المستقيم نبی چل خي چې غواړي نو د الله نه ورو کې شمه غواړي معمولی سیستم غواړي لکه بادشاہ خو د اسرائیل شي من سره او بادشاہ ته وایي چې ملاقات سره ډیر ګرانی او ته یو سل روپۍ راکنه هغه به داسې لیونه نو د الله رب العزت نه جو سړی غواړي نو بیا لوی شي د نغتل پکار دي هغه څه شي دی چې هدایت دی او دې دور کې د هدایت وختل ډیر ضروری دي ځکه چې چاپیرا د گمراهو تیری دي هر رنګ بی دیني دي خصوصا د تقلید بی دیني او د تقلید ضلالت او گمراهی نن مخلوق خلق دې تباہ کړي د دې سوال ډیر پکار دی اهدنا الصراط المستقيم الله مون ته هدایت کې د نیغ لارې روان کې مون په نیغ لار باندې د نیغ لارې مستاقات قران درې ذکر کوي یو د الله کتاب وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه دین د الله خالصه بندگی او دریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دا نه غلار ده دا صراط مستقیم دی د معنا څه ده الله مون په خپل توحید په خپل عبادت د محمد رسول الله په خپل کتاب باندې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې مون مضبوط کی مون روان کی علماء ذکر کوي چې دعا سره سنا حرکت هم ضروری دی دعا به قبلی کې لګو سړی الله مال رزق راکې خلاص تړلې دي کسب نه کوي نو د بس تیار د خپل ته ناراضي تبه پاسې مهنت وکړي هدایت به د الله کې خلق ځان وکړي قران وګوره حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام وګوره دا هغه علماء سره کېنه چې قران او سنت بیانې چې کسی کا داری کوي دا په درسونو کې د ناس څه فائدہ نشته اهدنا الصراط المستقيم الله مضبوط کې پنه غلار صراط الذين لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی د هغه باندې انعام بچاک شو الله رب العزت ذکر کړی دی چې من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا انبیاء دي شهدا دي صدیقین دي رښتینی خلق دي الله رب العزت کوئی چې دا ډېر بهترین ملګری دي صراط الذين لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی د هغه باندې غیر المغضوب علیهم غضب نه د شوی باغی باندې لفظي معنا دا ده چې دا بدل د مخکنه غیر المغضوب علیهم چې دا غین باندې غضب نه دی شوی یعنی دا منعم علیهم سوق دي چې غضب نه بالکل محفوظ دي غضب په نه دی شوی چې هغه انبیا دي صحابه دي ولا الضالین او بلار نه دي هغه یعنی د داسې منعم علیهم لار راتوخه چې الله علم وسربو او بیا په علم په مقتضا باندې روانو ګوره کله یو انسان سره علم وي خو د علم په مقتضا نه چلیږي لکه دی وخت کوم خلک د بعضی مليانو مبارک وي یاره خپل کې دی سم ده اخو بس د تنظیم نه یریږي او د خپل مشرانو نه یریږي او د خپل خپلوانو نه یریږي د حق اظهار نه کوي
نه دا په مغضوب علیهم کې دی. څوک د چا رزق نشي خلاصولی، څوک د چا عزت نشي ختمولی. عزت مالکم الله دی، د ذلت مالکم الله دی، د رزق مالک هم الله رب العزت دی. یو سړی ته الله رب العزت ته حق پوهه نصیب کړي وي نو مغضوب علیهم کې د ځان نه راولي، د حق اظهار دیو کې او دی وي الله به د هغې نه عزت یو په دوه باندې ورکړي. صراط الذین لار د هغې کسانو انعمت علیهم چې تا نعمت کړی دی په هغې باندې، غیر المغضوب علیهم غضب نه دی شوی په هغې. غضب په یهودو شو، یهود هغه خلک وو چې هغې سره د پوهې نه په بېدینۍ روانو، سره د پوهې نه هغې په غلطه روانو، نو د دې وجې نه په هغې د الله غضب وشو. ولا الضالین او نو هغې بېلارې. بېلارې څوک وو چې عیسایانو یهود هغې سره علم نو، عبادتونه ډېرو، کړاو ډېرو. قرآن ذکر کړي دي چې رهبانیة اتبعوها ما كتبناها علیهم. دوی په ځان باندې داسې څیزونه ضروري کړي چې په دوی الله نو ضروري کړي. فما رعوها حق رعایتها، بس د هغې لحاظ هم بیا ونه کړی شو. وجه دا د علم نه و، نو بېلارې وو. نو معنی څه ده چې علم یو سړي سره وي ضروري او لازمي نه ده چې ګینې دلته به هدایت هم شوي. د هدایت ځان له سوال پکار دی چې د علم نه بغیر نو ګمراهي ده، او چې علم سره سړی په غلطه روانو نو بیا موضوب علیهم دی. چې علم هم وي او سړی په سمه لار هم وي نو دا منعم علیهم دی. الله دې زموږ او ستاسو د دغې خلکو ملګرتیا نصیب کړي. آمین. الله دا دعا زموږ قبوله کړي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. دعوت اهل حدیث ٹی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.